کو مفتی کلیم الله ادریس صاحب د یو مذهبي سکالر دی. مفتی صاحب ته ستړی مشه راغلاست درته وایي. جزاک الله خیره، ډېره مهرباني ستاسو چې موږ ته مې دغه طرف یو جان مننه. الله مې خوشحاله او رباده لرئ، کور مې ودان. ستاسو په دماغ کې په ذهن کې یو سوال د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ده ژوند په هکله باندې یا د هغه اسلامي یو پوښتنه لرئ، نو زموږ د ټلیفون شمېره چې ده هغه د 081 920 328. تاسو ټلیفون خواته راسئ او زه به راسم خپل میلمنو خواته به. مفتی صاحب کله ما چې خپرونې په اول کې مو ویلی چې اسلامي میاشت محرم میاشت را روانه ده او دا میاشت په اوله باندې کوم چې اول محرم و په هغې باندې چې دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شهادت نوش کړی یعنی شهید سو. نو ستا زه دا پوښتنه کومه چې د دا میاشت په هکله باندې او د دې سره سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ده سیرت په هکله باندې کتونکو ته که څه ووایي نو کور ودانې به. بسم الله الرحمن الرحیم. در ټولو څخه مخکې ستا او ستاسو پروډیسر صاحب د ټولو ټیم ډېر شکر ګزار یو چې تاسو د اسلامي عنوان په حوالې سره دومره خدمات کوئ. الله رب العزت دې ستاسو دا خدمت قبول و منظور کړي. یقینا د نن څه 2-3 ورځې بعد د اسلامي کال اولنۍ میاشت یو محرم الحرام شروع کیږي او د یکم محرم الحرام د اسلامي کال اولنۍ ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شهادت څخه شروع کیږي. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه صلات وسلام پر مصلی په مسجد نبوي کې شهید شوی دی اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام د پاره ډیر قربانی او ډیر خدمات ستا. هغه یو دانشور ډیر ښایسته خبره کوي، وایي زنده قوم چې ژوندی قوم چې په چا کې احساسات او جذبات موجود وي هغه خپل مشران نه یری، هغه خپل محسنین نه یری. اور یقینا دغه صحابه اور خاص طور پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، حضرت ابوبکر رضی الله تعالی، حضرت علی، حضرت عثمان، نور کم صحابه دي، خاص طور پر د خلفای راشدین، دا د اسلام محسنین دي، دا د اسلام اولنی شخصیات دي. نبی علیه صلات وسلام ارشاد فرمای زما بعد به 10 کاله خلافت وي. هغه 10 کاله خلافت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین هغه خلافت عمر پر کړی. 2 کاله 2 میاشتې ابو بکر، 10 کاله 2 میاشتې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اور تقریبا 12 کاله شاوخوا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، 4 کاله یا 5.5 کاله حضرت ابو علی رضی الله تعالی عنه. دا ټول 10 کاله سره جوړیږي چې د حضرت نبی پاک صلی الله علیه وسلم بعد خلافت نظام سنبال کړي. په دغه په باره کې نبی علیه صلات وسلام ارشاد فرمای علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، زما پر سنت باندې اور د خلفای راشدین یعنی ابو بکر، عمر اور عثمان پر علی رضی الله تعالی عنہ پر سنت باندې چې څوک عمل کوي هغه دا رقم دی لکه زما حضور صلی الله علیه وسلم پر سنت باندې څوک عمل کوي. اور په دې کې یو نوم لکه تا چې پوښتنه وکړه امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ سیرت په حواله سره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د قریش خاندان څخه دی چې کوم خاندان د حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه خاندان د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یعنی قریش خاندان سره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تعلق لري. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې د اسلام څخه مخکې یعنی اسلام نو قبول کړي، مسلمان شوی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم په کفر په حالت کې ډیر روب او دبدبه درلوده، ډیر لوی نوم او ډیر غټ لوی نشان او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام څخه مخکې هم په خپل خاندان کې قبیله کې او په علاقه کې اثر او رسوخ درلود او ډیر غټ نوم په هغه ټیم کې هم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل قوم او د علاقې او د محلې او د معاشري او د سوسایټي کې چې کومې فیصلې کوله هغه خلکو په هغه دور کې هم تسلیمول چې دا فیصلې پر عدل باندې مبني دي، د فیصلې پر انصاف باندې مبني دي. گویا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام څخه مخکې هم د عدل او د انصاف یو پہچانو اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام د پاره چې کله بیا په اسلام کې رالی بیا خو د اوس پورې مسلم اور غیر مسلم دا خبره تسلیمي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ واقعي یو عادل اور انصافدار حکمران، هغه یو
غیر مسلم په خپل کتاب کې لیکلی دی که مسلمانانو سره دغه رقم حضرت عمر رقم یو بل خلیفه وای یا دغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لږ نور وخت هم خلافت کړی وای نو په دنیا کې به د اسلام نه علاوه بل یو مذهب او یو فرقه نه وای. سبحان الله، ماشاءالله ډېر ښایسته جواب تاسو راکوئ. مفتی صاحب کله تا چې ویله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو روب یو دبدبه یې درلودله او دی چې کم ټایم اسلام د نو قبول کړی، دا ما ولیم دی چې په کتابو کې چې چا به چې اسلام قبول کوي د به په هغه ظلم کوي، د اسلام ډېر سخت خلاف به و. نو بیا داسې کم داسې واقعیات رالی یا د ده په زړه کې الله څنګه داسې ورواچوله چې د اسلام قبول کوي؟ څنګه د ده په زړه کې خدای؟ جزاک الله خیر. اشر عالم صاحب دا هغه سوال دی چې نن د امت مسلمه د ذهنو څه وتلی سوال دی. کاش دا زموږ ناظرین و قارین چې دی دغه سوال باندې سر خلاص کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه سوال کې پوره ژوند موجود دی. بس که څوک دا غواړي چې زه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وپېژنم یا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کردار او زندگی په خپل ځان کې راولم، د هغه دپاره دغه سوال او دغه جواب کافي دی. دا ټول صحابه چې راغلي دي دا د نبی علیه صلات وسلام مریدان دي، خپله راغلي دي نبی علیه السلام له اسلام قبول کړی دي. نبی علیه السلام ورغلی دي دعوت یې ورکړی دی هغه قبول کړي. لیکن حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داسې نه دی راغلی اسلام له. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه السلام یې ورځ په مسجد حرام کې دعا وکړله، ای الله اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام. الله دا دوه کسان دي، یو عمر بن خطاب دی بل عمر بن هشام دی یعنی ابو جهل دی. یا الله که د اسلام عزت غواړي، د اسلام وقار غواړي، اسلام بلندی غواړي، طاقت غواړي، نو په دغه دواړو کې ماته یو را مسلمان کې، هغه ټیم لږ خلک مسلمانان سوي وو، دغه دواړو کې ماته یو را مسلمان کې نو زه به د اسلام طاقت او قوت. نبی علیه السلام دعا الله رب العزت د حضرت عمر په حق کې قبوله کړه. دعا د دوه کسانو په حق کې وه، یو عمر بن خطاب بل عمر بن حشام. لیکن الله رب العزت د حضرت عمر په حق کې دعا قبوله کړه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ را روانو توره په لاس کې ودیم نو په خبر چې د نبی علیه السلام زما په باره کې دومره دعا قبول شوې، تلوار په لاس کې را روان دي. پوښتنه یې وکړه عمر چیرې روانې؟ زم دغه نبی نعوذ بالله قتل کوم چې دا زموږ د آبا او د اجداد خلاف دی، زموږ د بتانو او د معبودانو خلاف دی، خپل دین او اسلام اعلان کړي. هغه ورته ویل ته ور ستا د خور کور فاطمه بنت خطاب د خور ولا د سعید بن زید په نکاح کې ولا ته ور هلته ورسه وګوره بیا دله ولاړ سه. دی چې رالی د خور فاطمه بن خطاب پر یو شي باندې قرآن لیکلی و هغه یې وایي. د پوښتنه سنې وکړه دا چیش دی؟ دی ورته فرمایل چې ته خو کافر اور ناپاک اور دا پاکیزه اور مقدس کلام دی، ته غسل وکړه صفایي وکړه زه در ښکاره کړم. خو جنجال رالی د خپله خور ډېره بده وټکوله وی وهله، حتی چې دام په تاریخ کې لیکلی چې در سره ویني را روان. لیکن خپلې خور یو پیغام ورکړي چې عمره ته هم د خطاب زوی زم د خطاب لور یم، ته پر کفر ولاړې شاته نه ځې نو زه پر اسلام ولاړ یم، زه هم شاته نه ځم. اور بیا عمر ولاړی غسل یې وکړي، د هغې خوارالې بیا هغه آیتونه یې ورښکاره کړل. په هغه کې لیکلي و طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى، دغه آیتونه لیکلو. حضرت عمر زړه نرم سو، هغه د نبي دعا قبوله سوې وله. په دار ارقم کې نبي او صحابه ناستو، عمر رضی الله تعالی عنہ قدمو کې حاضر سو، دروازه یې وټکو، صحابي ورغلي نبي علیه السلام ته، صحابه خو نو خبر. نبی علیه السلام صحابه ته نبی ته فرمای چې الله نبی عمر راغلی دی. الله نبی ورته فرمایل راوله دننه. عمر دننه راوستی چې څنګه کښېنستی، اسلام کلمه شهادت یې وویله. نبی علیه السلام ناره تکبیر پورته کړي، الله اکبر. جبریل د اسمان سره رالی وفرمایل ای د الله نبی د ناره تکبیر. نبی علیه السلام تاسو خبر نه یاست نن عمر اسلام قبول کړی دی. جبریل علیه السلام ورته فرمایل ای د الله نبی دا صرف ته نه په اسمان کې هم ناره تکبیر لګېږي، هلته هم فرشتې خوشحال. عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام هغه دی چې پر هغه باندې نبی خپله ناره تکبیر لګولی دی، اور نبی پر مځکه باندې د صحابه سره اور جبریل په اسمان کې خوشحالیانې جوړې کړي دي، ناره تکبیر یې لګولی دی. پخوا خو دا ناره تکبیر پر خوشحالي پر نعمت باندې لګېدله، د اسلام پر جذباتو باندې دغه ناره اوس هم لګېږي. دا
دا رقم حضرت عمر رضی چې الله اسلام تعالی خواته راغلی. اسلام سبحان خلاصه دا د نبی دعا د عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام بنیاد جوړ شوی دی. بشکه. بس آخري جمله په دې کې درته وایم، حضرت سید عطا الله شاه بخاری امیر شریعت رحمت الله علیه صاحب چا پوښتنه وکړه چې امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله تعالی علیه په حضرت علی اور په حضرت عمر کې فرق چیست دی؟ حضرت عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه امیر شریعت اور تو فرمایل چې نور خو نیم خبر دومره را معلومه ده چې حضرت علی مرید نبی دی اور حضرت عمر مراد نبی صلی الله علیه وسلم. یعنی مرید مطلب دا چې خپل راغلی دی اور عمر خپل نه دی راغلی، غوښتل سوی دی د الله څخه عمر راغلی دی. سبحان الله. ډېر ښایسته جواب تاسو راکړئ. یو جان مننه. جی ګرانو قدرمن کتونکو، ماشاءالله مفتی صاحب چې کم په انداز کم طریقې باندې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سیرت بیان کوي او هغه څه تر اسلام قبول کوي، نو ماته دا خوند راکوي. ولې زموږ په معاشره کې به تاسو لیدلي مې که د سکول وخت کې هر ټایم مې شي دا کوم چې مې د صحابانو کیسې دي یا واقعیات دي چې هغه اسلام څنګه قبول کړی دی، د دې څخه موږ ورځ په ورځ لیرې کېږو. زموږ توجه د دې خواته نه وي، مګر د پی ټي وي بولان کور ودانۍ زاده کومه چې هغه د جمعې په ورځ اسلامي خپرونې کښېږدلې چې ولې معاشرې عوام ته د اسلام په هکله ور معلوم سي، معاشرې ور عوام ته کم چې دا زموږ هیروز دي، دا زموږ صحابه دي، د دوی قربانیانې کم چې د دوی جد و جهد د اسلام په هکله دا ور معلوم سي. اور دا خپرونه دا کیسې چې دي دا که مشران یي که کوچنیان یي که ځوانان یي د دوی په علم کې اضافه کوي. ولې اسلامیات یو پیپر هم راځي چې په هغې کې سوال ګاګی راسي وایي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ده د ژوند په هکله ولیکئ. نو ډېر هلکوان کوم چې دا سټوډنټان طالب علم دوی خبر نه وي، نو دا کوم زموږ خپرونې چې دا دوی واوري نو دی څو کله دوی چې یو پوره درس تدریس زده کوي. نو راځو به مفتي صاحب خواته به بیا راځو نن چې انشاءالله کوم زما په زړه کې سوالونه دي هغه به زه ټوله ځینې کوم او د دې څخه به زه هم فایده زده کړم او تاسو به هم فایده اخلئ انشاءالله. مفتي صاحب، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړی چې تا ولې دا د حضور صلی الله علیه وسلم یو مراد و چې الله تعالی سره د دعا کړې وه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام قبول کړي. نو کم ټایم چې د اسلام قبول کوي د هغه قبلېدو بعد کم چې هغه سرزمین باندې دی اوسېدی په هغه ځای کې داسې کم بدلون رالی او اسلام څونه مخته په تیزي باندې ولاړی، څونه خلک چې وي هغه مسلمانان سول؟ یقینا بهترینه خبره ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې مسلمان سو نو اذان شروع، خفیه تبلیغ دور 3 کال نبی علیہ السلام خفیه تبلیغ کړو. نو خفیه تبلیغ دور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې وکتل یو اذان پټ په کمره کې شروع دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پوښتنه وکړه دا څه دی؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې دا خو اذان دی. په دې کې څه دی؟ دې کې د الله بړایي ده، د نبی علیہ السلام د رسالت گواهی ده، د کامیابی اعلان دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پوښتنه وکړه چې دا ولې پټ دی؟ دا خو په میدان کې په کار دی، په دغه کې. نو فرمایل چې جی طاقت نسته، قوت نسته، کفارو غلغله ده، د کفارو غلبه ده او سازشونو په عروج کې دي. لہذا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې نه، اوس به دا اعلان د لمانځه د دې شانو اعلان به علی الاعلان کیږي. جی بالکل به کیږي او دنیا ته به دا پیغام ورکوي چې عمر اسلام راوړی دی. کله چې د حضرت عمر په مشوره باندې اذان شروع سو، حضرت عمر رضی الله تعالی د ابو جهل په خپل کور کې ناست دا ټول کافران مشران سرداران مکه او قریش دا په کور کې ناست د اذان غږ واورېدی. ابو جهل خپل ساتیانو ته ویل 2 کاره سوي دي نن، یا خو عمر مسلمان سوی دی یا خو نن د قیامت اعلان دی، بل شی نسته. حضرت عمر رضی الله یقینا چې د باندې راووتی چې وی کتل هغه ابو جهل ساتیانو دا ټول چې وکتل هغه واقعتا عمر بن خطاب مسلمان سوی، دا د غټ کردار. بیا نبی علیه السلام ته فرمایل دا چشتي عبادت المنز، دا المنز دا څنګه دا دار کوم د الله عبادت کیږي؟ نو ورته فرمایل چې دا پټ ولیکوي میدان کې طاقت نسته، کفار او غلغله د مرساتیان کم دي، اول اسلام دی، شروع ورځې دي. حضرت عمر ته فرمایل نه د الله نبی راځه چې په کعبه کې دننه لمونځ کو، په کعبه کې لمونځ کو، بای کافران دي بس هغو ته زما پیغام کافي دی. اور در ټولو مخکې په کعبۃ الله کې عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه در ټولو مخکې کعبه ور خلاصه کړه، ته لمونځ شروع کړي علی الاعلان. اور یقینا کفار د نوم او د هیبت سره داسې پریشانه و، د نن پوری پریشانه دي.
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بارک نبی علیه السلام فرمایي عمر ته چې پر کومه لار ځې پر هغه لار باندې شیطان نه راځي زموږ دومره بزرګان دین فرمایي چې نن هر سړي کوشش دی چې شیطان څخه زه خلاص سم شیطان دوکا فریب غلط کار د شیطان څخه زه خلاص موږ د شیطان څخه ځان ګورو عمر هغه انسان دی چې شیطان د عمر څخه ځان ګوري چې په هغه لار ګرځي لار نسی تللی حضور فرمایلی دي او بیا د ناظرین په مخ کې یو بلم د کچیرې یو کوچنی بیریږي د شپې خوب نه ورځي یا یو ځوان یې داسې وسوسه په زړه کې لري د هغه دپاره بهترین عمل دی د عمر رضی الله تعالی عنه نوم په پرچی ولیکي دا کوچني در بالښت لاندې کښېږدي اوس هم الله رب العزت په دغه نوم کې د شیطان د په نوم کې دومره روب ایښی دی چې شیطاني اثرات ختمیږي کوچني په سکون کېږي هغه بیره ختمیږي یا کم سے کم په لاس باندې پر دا زړه باندې عمر ولیکي د دې څه په زړه کې الله رب العزت خوف او وحشت او وسوسې ختموي سبحان الله ماشاءالله مفتی صاحب ډېر ښایسته خبره دې وکړله چې د دې څه به انشاءالله ډېر خلک فایده حاصله کړي کور دې ودان مفتی صاحب د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ژوند په هکله ما ستا څه پوښتنه وکړله چې عدل انصاف دغه یو به د نن سبا کوم چې د حالات د دې په هکله به هم ستا څه پوښتنه وکړم چې ستا څه رایه ده نن سبا حالات په هکله باندې چې آیا نن سبا عدل و انصاف سته که یا ستا په نظر کې عدل انصاف چې د هغه وار په وار ختمېدو باندې دی ولې حالات ستا د مخه دي چې یو غریب دی هغه ورځ په ورځ غربت خواته ځي هغه ته هغه عزت نه ور میلاویږي کوم چې یو سرمایهداره دی هغه ته ور میلاویږي نو که داسې حالات نو زموږ د قوم مستقبل به څه او زموږ مستقبل به څه او د عدل انصاف چې دی دا به څنګه موږ په ځان کې راوستی سو ماشاءالله بهترینه سوال حالات حاضره باندې یقینا زموږ په معاشره کې د بد امنیو د نفرتو د حسدو د بغضو د دې ټولو په وجه باندې الله رب العزت پر موږ اوس معاشي تنګي هم راوستلې ده د هغه بنیادي وجه د هغه دی چې اسلامي تعلیمات اسلامي نظام اسلامي سوچ اسلامي فکر اور مذهبي رواداری ختم سوله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې د نصرانی یو بادشاه رالی طواف یې کاوه تا ته در معلوم دی پخوا د بادشاهانو به غټې غټې جوبې وې غټ لباس به پوشاک چورته وایي غټ غټ پوشاکونه به اغوستل دغه د حضرت عمر په دور کې رالی په د خلافت کې په د کعبه کې طواف کوي غټ پوشاک یې غوښتي یو غریب بل طواف کوي ورسره هغه پر د پوشاک باندې د بادشاه پر جبه پر کمیس باندې پښه راله هغه کمیس باندې هغه راولاړ سو زوردار چپلاخ ورسره چونکې امرانه سوچ و لکه زما ستا په معاشره کې امرانه سوچ دی که پیسې یا ګاډي یا بنګلې بس بیا زموږ لاندې طبقې سره رویه بالکل خرابه ده نو هغه چپلاخه باندې وای هغه ولاړې حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب دورو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورلی چې عمر رضی الله تعالی عنہ د مصر داسې کار حضرت عمر هغه بادشاه هم راوغوښتي ته هم راوغوښتي یو خواته فقیر بل خواته بادشاه حضرت عمر تو فرمایل تا داس چپلاخ الجیز ما پر پوشاک قتل دي عمر رضی الله عنه فیصله وکړه فیصله دا وکړه چې دغه فقیر به بادشاه په چپلاخ وي هغه ورته فرمایل بل سزا دا سزا خو زه نه قبلوم ولې ول دا فقیر دی زه بادشاه فقیر ما په چپلاخ وي دا خو زما ډیر لوی توهین دی عمر بن خطاب رضی الله عنه نه فیصله دغه ده یقینا حضرت عمر هغه فقیر په لاس باندې بادشاه ته چمیړه ورسره کله چپلاخ ورسره کله او دنیا ته پیغام ورکي چې مساوات عدل اور انصاف دې ته وایي چې فقیر اور بادشاه په یو صف کې سره ودرول حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سیرت یقینا زموږ په معاشري کې د دې فقدان دی زموږ عدالتونه زموږ حکمرانان او زموږ ټوله طبقه زموږ خپل مشران په خپلو کورو کې هر څوک چې چیرې مشر دی صاحب حیثیت دی صاحب اقتدار دی یا صاحب اختیار دی هغه خپل د ځانه عدل او انصاف ایستلی دی حدیث کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل کم سړی چې خپل د دوو زامنو په مابینځ کې عدل او انصاف نه لري د دې پوښتنه به هم په قیامت کې د الله رب العزت په دربار کې کیږي او دغه سړی به هم په ناانصافیانو کې شمارل کیږي چې خپل دوو بچیانو په مابینځ درمیان نور خو لایلکه زموږ په معاشره کې یقینا د دې وجه بنیاد چیز دی چې موږ دغه خلک هیر کړل چا چې موږ ته دین او اسلام راوښوی زه مثال کله کله ورکوم نن دنیا موږ ته وایي چې په یورپ کې
په غیر مسلم ممالک مغربي طبقه کې وایي هلته اخلاق ډیر دی. ما یو چا څه کوشچن وکړي، سوال عدل و انصاف هم ډېر چې ما ورته ویل هلته دغه د کومې خوا رالی هغه غیر مسلم دی، هغو سره خو دا نالج دا ترتیب خو نو د هغو مشرانو دوی ته د کردار ور پرېښي دي چې نن دوی پر هغه باندې عمل وکړي او دنیا ته یو مثالي کردار پیش کړي. داسې خو نسته. نو خلاصه دا چې د هغه زموږ تعلیمات اخیستي دي، اخلاق، عدل، انصاف، رویه، معاشره، د دې نظام سمبل، دا ټول زموږ د کتابو څخه اخیستي دي، دا ټول زموږ څخه اخیستي دي. بس افسوسناک خبره دا ده چې مسلمان پرې شو، کافر عمل وکړي. نن خپله پر ټي وي باندې ټلویزیون پروګرامو کې زما او ستا کم سنجیده طبقه خلک دي، تعلیم یافته ایجوکیشن افراد چې دي، هغه راځي هغه هم دا وایي یار یورپ کې مغرب کې دا ښه کار دی دا ښه کار دی. هغه څه دا پوښتنه وکړي چې دا ښه کار مغرب زده کړی د چا څخه، د کومه خوا راغلی دی؟ هغه دغه د عمر رضی الله تعالی عنه، عثمان رضی الله تعالی عنه، علي، ابوبکر، معاویه رضی الله تعالی عنه، د دې خلکو څخه دا شان زده کړي دي او پر هغه باندې عمل کوي. موږ دغه عمل ختم سوی دی. اوس هم زموږ سره وخت شته چې زموږ خپل گویا مثال کې طور پر زموږ ججان دي، هغو ته د حضرت عمر سیرت لازمي سي چې د حضرت عمر فیصلې ووایي، حضرت ابوبکر فیصلې، د حضرت علی او د حضرت معاویه او د حضرت عثمان هغه فیصلې ووایه، عمر بن عبدالعزیز فیصلې، هغه فیصلې ووایه، پر هغه باندې به ریسرچ وکړه، مطالعه وکړه، پر هغه باندې باقاعده طور پر یو سبجیکټ حاصل کړه، تعلیم حاصل کړه، بیا چې کوم دی ته د عدالت مستحق یې هغه به نافظم کې. هر جج چې د حضرت عمر فیصلې ووایي چې امام العادل دی حضرت عمر، نو ان شاء الله زموږ د عدالتو څخه فیصلې به راوځي، معاشره خپل امن او امان خپله ښه کېږي، عدل انصاف چې زموږ د کورو مشران، زموږ د محلې او د سوسایټي مشران که د حضرت عمر تاریخ او سیرت ووایي، نو ان شاء الله الرحمن هر سړی به بیا داسې نه لکه نن چې پر یو پټو مځکه باندې جنګونه او جګړې دي، بیا به ان شاء الله الرحمن د عدل او د انصاف په فیصلو ته هر یو امن، یو سکون به راسي، بهترینه ژوند به راسي. ډېر ښایسته جواب تاسو راکړئ. جی ګرانو قدرمن کتونکو، مفتي صاحب ډېر ښایسته خبره وکړله، ولې کوم چې موږ صاحبان دي، کوم چې هغوی موږ ته درس راکړی، هغه چې دی موږ ایر کړی دی، چې دا موږ ایر کوي، نو واقعي بیا دغه الله چې دی هغه په موږ باندې به راځي چې عدل انصاف نه وي، د غریب ته هغه حق نه ور میلاویږي، هغه ته انصاف نه ور میلاویږي، نو هغه غریب چې هغه به یا خاموشه کښېني یا به باغي سي، هغه به د معاشرې دپاره یو داسې فتنه سي، ولې په هغه باندې داسې ژوند آلات راولي، داسې انسانان چې د هغه سره رویه یي، داسې یو فتنه به راوخي چې سبا ورځ دا ملک او دا قوم ته چې دی هغه به نقصان ور پهنچاو کړي. باید چې موږ کوم چې دا زموږ صحابه د دوی کیسې دي، د دوی سیرت دی، په دې باندې عمل وکړو. کله مفتي صاحب چې ولې نو زموږ په معاشره کې چې عدل انصاف راسي، غریب امیر ته په یو نظر باندې وکتل سي، نو انشاءالله د حالات چې دی، دا مشکل حالات چې دی، دا به انشاءالله الله راته اسانه کړي، ولې الله تعالی چې د هغه د انسان نیت ته ګوري، بیا هغه ته چې دی ښه اور بد عمل چې دی هغه ور نصیب کوي. مفتي صاحب یو بله پوښتنه هم درڅه کومه چې نبي صلی الله علیه وسلم چې آخري نبي دی، د ده بعد بل نبي راځي نه، اور ده د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دپاره دعا غوښتې وه چې یا الله دی مسلمان کې، که دی مسلمان سو نو اسلام چې دی هغه به ډېر مخ ته ولاړ سي، بېشک اور هغه اسلام مخ ته ولاړی. نو ستا زه دا پوښتنه کومه چې د حضور صلی الله علیه وسلم د ده تعلق څه د حضرت عمر سره او حضرت علي د ده څه تعلق حضرت عمر سره، د تعلق په رشتې په هکله دا هغه سوال دی چې په موجوده دور زمانه کې ډېر ضروري دی تاکې دنیا ته دا پیغام ورسېږي چې عمر رضی الله تعالی عنه صرف اور صرف داسې یو امیر المؤمنین نه دی، دا د نبی علیه السلام د خاندان سره رشتې لري. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یوه لور د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنه، یو نسبت ما مخکې بیان کړي چې نبی علیه السلام ور د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قریش خاندان کې یو د سره په نسبو کې مخ ته ولاړ سي، نسبت دا هم شته. دویم دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور و حضرت حفصه، نبی علیه الصلاة والسلام ته خپل لور په نکاح کې ورکړه حضرت عمر. نبی علیه الصلاة والسلام خسر دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، اور د نبی علیه الصلاة والسلام په نکاح کې څو زمانه حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها موجود وله. دویمه رشته د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د حضرت فاطمه د نبی علیه السلام چې لور ده، نبی علیه السلام یو المصیوه د حضرت فاطمه څخه پیدا سوه، هغه ته حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها ویل کېده،
حضرت علی رضی الله تعالی عنه خپل لور د حضرت عمر په نکاح کې ورکله. اچھا ماشاء نو گویا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام خسر هم دی چې خپل لور حضرت حفصه ورکړې ده، او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی زوم هم دی چې نبی علیه د حضرت علی خپل لور چې د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها څخه پیدا شوې ده، حضرت ام کلثوم، هغه د حضرت عمر په نکاح کې ورکړې ده. زوم هم سو یعنی زوم یې سو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. او که داسې وګورئ چې د نبی علیه السلام هم زوم سو چې د لور لور ورته ناسته ده، مسۍ ورکړې مسۍ ورته ناسته ده. خو د نبي علیه السلام دغه هم سو رشته هغه هم سوله، دا رشته ده چې د نبي خسر دی او د حضرت علی زوم دی. په دا سوال باندې زم ډېر کسان هغه بګرس خبر لا نه وي، بالکل بېشک. او دا ټایم چې خبر سوي ولې لیدلې به مې چې کوم ټایم د اسلامیات پرچې کې چې خاص کر کې د بورډ په هغې کې دا تر سوالونه راځي کوم چې دا صحابه د دوی د ژوند په هکله باندې یا د دوی رشتې چې دي د دې په هکله باندې دا سوالونه راځي. نو زم دغه طرح خپرون چې انشاءالله کېږي، نو د دوی ډېر مسلې مسایل چې د هغه به حل سي، او دوی به ډېر یو سبق د دې حاصل کړي. دوی که یا مفتي صاحب بالکل دغسې ډېر ضروري دی دا. بېشکه. اور دا پوښتنه هم درڅه کومه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کوم چې خلافت دور و دا د څو عرصې پورې د څو مدته پورې؟ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه انتخاب د خلافت دپاره بشارتن خو نبی علیه السلام کړی، لیکن حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې د نبی علیه السلام بعد خلیفه اول خلیفه بلا فصل امیر المؤمنین سیدنا عمر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت دپاره منتخب کی. در ټولو مخکې حضرت علی، حضرت عثمان، د ټول صحابه، حضرت حسن حسین، ټول صحابه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر لاس باندې بیعت وکړي بلا څه اختلافه، بغیر څه چون چرا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ټول خلیفہ وقت امیر المؤمنین منتخب کی اور قبول کی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تقریبا 10 کال 6 میاشتې 4 ورځې خلافت کړی دی ماشاءالله. اور په دغه وخت خلافت کی حضرت عمر افریقا، یورپ، ایشیا پر دې ټولو بر اعظمو باندې د اسلام جنډې راځړولې ده، خاص طور پر ایران اور روم باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل لشکر واستول اور د اسلام جنډې پر هغو باندې نافذ کړل اور د اسلام حکمونه نافذ کړل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل په دور خلافت کې هغه کارونه وکړل چې نن که زما ستا حکمران په هغه خبر سي نو شاهد خپل پر حکمرانی باندې بیا خوشحاله نسي. یو واقعه بس نو کو ختم بکو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د شپې بېدېدی نه بالکل د پوره شپه ګرځېدی، ولې کله چې زه پر بالښت پرېوځم نو زما په زړه کې دا خیال راځي هو سکتا ہے زما رعایا زما مملکت کې اوسېدونکي خلک هو سکتا ہے هغه په تکلیف کې زه په سکون بیده سم، بس زما دنیا و آخرت تباه ده. دغه سوچ که نن زما حکمران لرالی، زما ستا مشران لرالی، بس کامیابي زموږ په ملک کامیابي خپل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روان دی په لارې په یو کور کې جنجال دی، د لورو د مور جنجال دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ غوږ ورته ونیوی، جنجال پر دې خبره دی. مور ورته وایي زویه په دغه شیدو کې لږ اوبه واچوه، دا شیدې لږ ډېرې سي کمایي به مې زیاته سي، غربت دی. لور ورته وایي ته خبره نه، دا د حضرت عمر دور دی، دا هغه خلیفه دی، هغه که در خبر سو د هغه ډنډې ډېرې سختې دي، هغه سخته سزا ورکوي. مور ورته وایي ما تا خو په یو کمره په یو کور کې بند ناست یو، نو په زما ته من څوک خبرېږي؟ عمر رضی الله عنه غوږ نیولی دی اوري. اور هغه لور ورته ویلې والموره که دروازه بنده ده څوک مې نه ویني، عمر خو نسته، د عمر خدای خو راته ګوري. سبحان الله ماشاءالله. نن که دغه فکر دغه سوچ عمر رضی الله تعالی عنہ سهار رالی د کور دروازه یې وروټکوله. لور و مور ته ویل ما نه درته ویل چې عمر رالی، مور هم پریشانه سو. خیر حضرت عمر ویل هغه مور ته وفرمایل چې دا خبره هغې ویل و داسې خبره وسوه، او بس دغه انجلۍ یو وار راوغوړه زما مخله، یو وار بیا ماته دا خبره وکړي چې عمر خو نسته، د عمر خدای خو ګوري، د عمر خدای خو سته. بیا حضرت عمر رضی الله عنه دغه انجلۍ خپل زوی حضرت عاصم ته په نکاح کې واخیستله، اور بیا حضرت عمر به ویل هر سهار به د خپل مژور راغوښتله، ول هغه خبره یې وار ماته وکړه چې زه پر عدالت پر انصاف باندې ولاړ سم. اور دغه سلسله حضرت عمر رضی الله عنه موږ حضرت عمر رضی الله عنه پیروکاران یو، هغه زموږ رهبر و رهنما دی، زموږ مقتدا پیشوا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خسر نبی داماد علی رضی الله تعالی عنه دی.
که موږ د ده د سیرت هسې مازې معمولي خبرې خپل په ځان کې راولو معاشره کې انشاءالله در موږ بهترینه معاشره په دنیا کې بېشکه سبحان الله مفتي صاحب ښایستې خبرې وې کوم چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ده سیرت د ده ژوند په هکله ماشاءالله تا دونه په تفصیل بیان کړی چې زه اور کتونکي د دې څه ډېره فایده واخیستله بس الله دې موږ ته دون توفیق راکړي چې په دا خبرو موږ عمل هم وکړو ولوی شی چې د هغه عمل دی ستا کور ودان یو جان مننه انشاءالله تا به بیا راغواړو بیا به دغه طرح ښایستې خپروي دغه طرح د صحابانو ذکر دغه به یو جان مننه ستا جی ګرانو که درمون کتونکو زموږ اسلامي خپرونه وه چې په هغې کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ژوند په هکله باندې په تفصیل باندې بیاني مې جوړ کړله امید ده چې دا خپرونه به ستاسو په زړه کې ضرور ځای پیدا کړی که ژوند اجازه راک نو بل نوي خپرونکي بیا ستاسو درانه خدمت کې حاضرېږم د هغه ساعته پورې ستاسو کوربه موږ میلمانه پروډیوسر او پوره ټیم ته راکړي رخصتونه د الله په امان